غټ مړی وشي که نه نو غټ مولای جنازه کوي او د هغې الله اکبر تکبیر هم پرې ډېره غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دلا اتاره جنت ورکړي خدای دې کور د میردین جومات کا چې اته واړه جنت دې دې دلله ورکړه نو مونږ به کوم خوا ځو او باقي که تاسو وایئ چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه ما ستاسو تورون لیدلي د کشمیر په جنګ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو دپاره سړی نفقا سر مې کل کړی چې سر مې کل کړی نو یو سړی ما ته وایي په دې سر څادر واچو ما ولې ویل پړق وایي ګیاز له شیشه ورکوي نو ما ته ستاسو تورې معلومې دي یو سړی و هغه په یو کور کې په یو ښځه مین اوس خو مینتوب عام شوی دی بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و نا چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو د کور سړي پې پوه شو چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی کړی نو 100 ډزه به دې وي ویل ډېره ښه ده ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدلي غوندې چې ویرېدو نو هغه ښځې یې وویل بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلی غوندې به تېر شو هغه ښځې یې وویل چې د زورورو د زور اوبه شي نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه که نه قسم په خدای چې ټوله معامله داسې ده دې خوا وګورئ منډۍ په سیند کې زموږ موټر نښتی او باجوړ ته دومره اوبه موټر کې ننوتې هلکان ولاړو هلکه ټېله ورکړئ لږه غوندې ویل پیسې را ټېله ورکړئ پیسې راکړه یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دی هلکه ټېله ورکړئ هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه مونږ له دې پیسې را او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه کور دې وران شو اوبه وړي 50 روپۍ هم ورکړي موټر له ټېله ورکړه نو خبره د پیسو اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ ځانونه به وګورئ په شنو چایو به م پرتوګ ایستی ګډېږئ په تورو چایو به ګډېږئ او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو سای به بیا ورپسې ښځې به م راوباسئ شناختي کارډونه یې ښځو له پیدا کړي یو ښځه لک مړونه یو ښځه نیسي په پولنګ سټېشن من جیلونه تېر کړي جیلونه ملیانو تاسو راپاسې دا مار نه کا سړیتوب زده کوي چېرته انسانان شي د انسانانو بچي شي وایي دا ملا پکې لاچا کړي نو دا ته پکې لاچا کړې ملا پکې لاچا کړې نو دا ته پکې لاچا کړې یعنی ستا ښکر دی زما نشته ستا لکۍ ده زما نشته ته په څلور بولي ګرځې زه نیغ ګرځم آخر تا نه زما کم څه دي تا نه زما څه کم دي که ته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو او یونیورسټو پاسې زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسې تاسو پوه شئ نو هغه کم خاصیت دی چې تا کې شته او ما کې نشته ته خو ما ته ووایه یو شی دی مولانا هزاروي رحمت الله علیه دی خدای غریق رحمت عجیبه سره هغه به وی چې مونږ او دوی کې څه فرق زمونږ بي دوه سترګې د دوی بي دوه سترګې زمونږ بي دوه غوږونه د دوی بي دوه غوږونه زمونږ بي دوه لاسونه د دوی بي دوه لاسونه زمونږ بي دوه خپې د دوی بي دوه خپې زمونږ بي یو ښځه او د دوی بي یو ښځه مونږ او دوی کې څه فرق
یو فرق شتا چې هغه تاسو ته معلوم نه دی. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. دا فرق شته. زمونږ ښځې سپینې بورکې په سرۍ، زمونږ ښځو आवाज هم د دروازې نه بار پردی سړی نه اوري. आवाज راشئ وګورئ. بجلیګر ملا کرے ٹی وی دے مراسے دے ٹی وی بدل ہم خلاص خبر راشئ. که زما په کور کې په غلطان ټي وي راننوتی مخ مې تور کې او په خره مې سور وی سی آر دی ورکړه. نو چا کړه چې ټي وي نه وی سی آر کار کوي نه کوي. ما ته وګوره حکومت خو په دې ملک اډو شته نه. همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي یا به ګاډي ګرځوئ او یا به چې دی پولیس به هم نیسي رانیسي ګاډي والا. ما تا خو هم سره جنډه په ګاډي لګولې وه چې ما زه ورپسې کړم چا جنډې چې په ځان کې منډلې وې هغو پسې ګرځئ که د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم ایرئ خورم درنه ایرئ ښځم درنه ایرئ ښځه دې منډه وئ مور دې منډې وئ ښځه دې منډې وئ ته هم نن د ټاک بړوا جوړي ځکه نه ما له سره راځي. الیکشن په وخت کې خو ته ملا پکې لا چا کړی دی. دا ملا داسې ستاسو د مور دویم میړه دی. ملا درته هغه وخت کې د سړي زوی نه ښکاري او درامنډه کې چې پولیس ملي چې خدای دې پولیس ایټم بم کې چې په دې ملک راوغورځېږي او ټول تباه سم کار خدای چې چا سره څه کوي ښه کوي. خیرماره ته خو خیرمارې ته خو پردو ملکونو نه خیر غواړې. ته خو د کوچیانو وروړې لکه کوچیا د شپې په کوڅو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا دې نامې خیر. اوس پاکستانیان وایي امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا دې نامې خیر. ته خو خیر مارې خیر غواړې لږ امداد در باندې بند دی په ملک کې دې سال جوړ کړی. تاله شرم نه ګرځي چې ته په ملک کې د خوشحالۍ نه کله کله ډکې وایم ایو ښځې ته چا ووایي چې بوډا له دې ورکوي هغې وی خدای همزولی میړه راکړي چې نیستي راشي په خندا به یې تېروونه چې ښایسته سړی مې خاوند شي نو که تکلیف راشي نو د هغه په حسن جمال به هم وخت تېروم. مونږ له خدای ښایسته حکمران نه راکړي. د چا پوزې چیتي دي د چا غوږ کوږ دی د چا دا سترګې تنګې دي داسې د چا سر چې دی چیت دی او دې ګورنل ته وګوره صاحبه ته به وایې چې چاته خانک لرې کړی. ښه نو مونږ له اډو ښایسته حکمران خدای راکوي نه داسې بدقسمته یې بیړم غرقه